د ټولو نه اول دا خبره کوم چې الله پاک دې دنیا ته چې موږ رالیږلي وو څه مقصد دی رالیږلي وو هغه مقصد یې موږ ته په دې دنیا کې ښودل دی چې ستا کردار ستا په دې معاشره کې د یو ماحول کې ته اوسېږې د هغې عکاسي هغه ستا نه بغیر خلک وکړي چې دی داسې کردار والا انسان و د ده دا خصوصیت نو په دې باندې الله پاک بیا فیصلې کوي زمونږه معاشره چونکې مونږ ډېر پسمانده علاقه کې انتهایي غربت کې مشرانو وخت تېر کړی دی والي سوات دور چې و ډېر زیات ښکلی دور و د هغې نه بعد کله چې په پاکستان کې مړ شو سوات دلته مختلف وختونو کې کارونه شوي ایجوکیشن کې کم کار چې والي صاحب کړی د هغه د وسه پورې ما او د ذهن چې پر روان وخت کې د هغې مثال نه پیدا کېږي هغه بلډینګونه هغه تعلیمي ادارې هغه په غرونو په سرونو کې چونکې زموږ تحصیل بابوزی یو غټ تحصیل دی په کې کې د ټول نه غټ تحصیل دی د دې آبادي د ډسټرکټ ګونیر نه سیوا ده نو موږ مختلف ځایونو کې ګرځو روزمره زموږ چونکې لوکل ګورنمنټ دی مقامي حکومتونه دي او په دې کې دا چې یاره موږ هر علاقې کې مختلف اکټیویټیز باندې ګرځو نو موږ ته پته ده چې د دې وطن لپاره د سوات لپاره والي سوات څونه خدمات خاص کر تعلیم په حواله سره او د کھیل کود په حواله سره بیا چې کله زموږ د سکولونو وخت راغی هغه په هغه وخت کې په سکول کې کھیل کود نه و غیر مثالي سرګرمیانې به نه وې د وخت سره د حالاتو سره هغه هم د دې حصه جوړه شوه دا هم ډېر لوی کریډټ دی چې څنګه ذهني نشونما د ماشوم کېږي داسې جسماني نشونما دپاره هم کار وشو غیر مثالي سرګرمیانې سپورټس اکټیویټیز هغه شروع شو د وخت سره کم مشرانو چې فیصلې کړې بیا د چا کم اختیار په هغه وخت کې فیصلې شوې نوی دور چې دی هغه زمونږ یوت دی نوجوانان دي ډېر باشعوره ډېر زیات تعلیم یافته ډېر زیات ایجوکیټډ او زمونږ د معاشرې عکاسي کوي نوجوانانو دا قدم واغستو چې ډېر ښه آیډیاز یې راوړو ډېر ښه ایجوکیشن سیسټم یې راوړو پای کې انقلابي کارونه وشو زه وایډي زموږ کم ټیم ملګري چې هغه هم شکریه ادا کوم ډېر لوی او محنت یې شروع کړی دی د دوی باره کې موږ اورېدلي وو نن زموږ خوشقسمتي دی چې دوی سره ملاقات وشو او زموږ ایز ا ټیم څنګه چې وکیل صاحب خبر وکړه د صوبایي حکومت صوبایي ممبر لیجسلیشن قانون سازي چې په کوکارۍ کې د څه شي ضرورت دی هلته اواز پورته کول دي سوات کې د څه ضرورت دی هلته اواز پورته کول دي بیا لاندې لوکل ګورنمنټ هغه امپلیمنټیشن کوي هغه باقاعده ضلعي انتظامیه او ستاسو منتخب کم د علاقې مشران چې ناظم شو کونسلر شو د هغو سره په کوارډینیشن باندې مختلف ډپارټمنټ کم چې ډیوالډ دي د لوکل ګورنمنټ ته دا ایز ا ټیم کار کوي او هر میاشت کې زموږ مختلف اجلاسونه کېږي مختلف ډپارټمنټ کې پای کې موږ کار کوو سکول ته راځم نن چې کوم ماشومانو که محنت کړی او فرست سیکنډ تھرډ پوزیشن یې واغست هغو ته مبارکباد پیش کړو د هغو پیرنټس ته مبارکباد پیش کړو کم د سکول ټیچرس چې دي ما ته پرنسپل صاحب خبر وکړه زموږ پکې 3 پی ایچ ډي ټیچرز دي دلته دا زموږ دپاره ډېره لویه خبره ده په دې وخت کې پی ایچ ډي ټیچرز پی ایچ ډي دا ستاسو دپاره خوشقسمتي خبره ده د سټوډنټس دپاره د ماشومانو دپاره چې زموږ په وخت کې خو دا نه و اوس په دې وخت کې ماسټر او پی ایچ ډي او مختلف د هغې کې ښه اساتذه کرام یې او هغه سوچ هم نه ویلی مونږ چې د سکول ته راځو دا سبق مونږ په کور کې هم ویلی شو هر سړي خپل دغه ته ګوري ټیچر ولا کور ته هم راوستی شي کال محنت وکړي پیپر ته کښېني هغه پیپر به هم هغه پاس کړي او فسټ به هم راشي خو د سکول ته چې مونږ راځو مونږ یو ماحول ته راتننه شو هغه ماحول چې دی په هغې کې مونږ ته د ژوند تربیت ښیي استاد دې ولې د پلار دونه غټه مرتبه ورکړې چې استاد یې د پلار سره برابر کړی دی مونږ ایز ا پیرنټس مونږ سهار راوځو او ماښام کور ته ځو مصروفه یو زیات وخت ستاسو وخت چې دی ستاسو د اساتذه کرامو سره
سکول ته لاړ شئ سکول نه راشئ بیا سبق له لاړ شئ سبق نه راشئ بیا کھیل کود کې لږ څه ډېر ټایم خو زیاتره ټایم ستاسو د پیرنټس سره یا او د ټیچر سره زیاتره نو دوله دا مقام ورکړی څنګه دی نن چې زه په دې سټیج باندې ولاړ یم ما چې په کوم سکولونو کې ما سبق ویلی دی زما چې نن هم زما سره ټیچرز میلاو شي زه هغه لاس ښکلوم د هغې غټه وجه دا ده چې نن زه دې مقام ته رارسېدلی یم دا د هغه ټیچر بدولت باندې دې مقام ته رارسېدلی یم چې ما اخلاقیات یې زده کړي ما په معاشره کې اوسېدل څنګه کېږي د مور پلار عزت خیال ساتل څنګه کېږي په دې معاشره کې تربیت داسې زموږ شی چې یاره موږ نن دې مقام ته رارسېدلي نو په دې کې غټ کردار د ټیچرز دی د استادانو دی اساتذه کرامو دی څنګه چې زما ورور وکیل صاحب خبره وکړه مونږ په سکولونو کې مونږ به داسې وو چې مونږ به شاته ناست وو زه په خپله زما په کلاس کې 28-30 ماشومان وو زیاتره مونږ پرایویټ سکولونو کې سبق ویل او هاسټلو کې مې زیاتره ویلی هاسټلو هغه تربیت بیا زموږ ډېر جدا و زه چې بیا کور ته رالم زما او زما په وروڼو کې هم بیا فرق و او مکمل زه به سهار مانځله پاڅېدم اکسرسایز و بیا سبق و قرآن شریف او بیا یونیفارم او 24 ګنټې یو منډه وه یو منډه وه خو مطلب مونږ 24 ګنټې ښه برابر ساتلو زه د اوسه پورې زه تاسو ته یقینا دا خبره کوم زموږ ګروپ ته په روبیکان سکول کې ما سبق ویلو زموږ ګروپ ته په هغه ګروپ کې مطلب څوک اوس ډاکټران دي څوک انجینیر دي زیاتره پکې فوج کې دي څوک کرنل دی څوک میجر دی څوک څه خدمت کوي نو مونږ ګپ لګو نو هغه ما ته وایي چې یاره مطلب ستا خو به د سکول د وختونه ته په کلاس کې به ډېر زه به کمزوری وم فرسټ سیکنډ تھرډ خو زمونږ به راتلو چېرته په لاس کې به راتلو خو په کلاس کې کوارډینیشن چې و هغه د 2-3 هلکانو زمونږ په منځ کې به دا ټول کلاس انګیج ساتو ځان سره یو ماحول جوړ کړی و ماحول زمونږ د کلاس 10 پورې هغه 15 کاله هلته تېر کړو ښه پوره نو نن چې هم زه هغه ملګري وینم نو هغه هم ما ته وایي زه هم هغو ته یم کوم وخت چې مونږ په سکول کې تعلیمي وخت مونږ تېر کړی و او کوم چې مونږ په هاسټل کې په سکول کې تېر کړی و خاص کر د کلاس 10 پورې دا یو داسې پیریډ دی چې په دې کې د ماشوم پوره هر څه سره تیاري او دی په زه د نن وخته پورې هغه ځان ته فالو کوم په هغې باندې خپل ژوند تېروم نو دا ستاسو یو دې معاشره کې یو داسې کمیونیکیشن ستاسو برابر شي د خپل علاقې د مشرانو سره د خپل علاقې د چاپېره چې ستاسو په محله کې کوم خلک دي ستاسو همزولي نو په هغې کې پته لګي چې پلانکې کس دی پلانکې اداره کې سبق وایي ځکه دی دونه زیات ښه دی نو په هغې کې بیا کریډټ ځي ټیچرس ته پیرنټس هم په هغې باندې ښه کمنټس کوي نو زمونږ غټه خبره دا ده چې مونږ سکول ته راځو دا وخت بیا مونږ ته نه میلوي د سکول وخت چې دی دا یو ټایم راځي که نن زه یم چې زه په دې 10م کې یا په 9م کې داخله علم یا کوم نو نه ځای کېږي نه کېږي کم وخت د 25 ساله پورې د 20-25 ساله پورې ماشوم دا ذهن دا کولاوي په دې کې ته هر څه سکیچ کې او هر څه په دې ذهن کې ستا سکیچ راځي او هغه ځان ته بیا په هغې باندې سوچ پکار دی فکر پکار دی زه په دې معاشره کې الله پاک زه څه مقصد له رالیږلی او هغه مقصد دا دی زه خیر ښېګړې زما نه داسې کار وشي زما نه الله رضا شي او ننني وخت دا د فتنو دور دی نو ډېر زیات احتیاط پکار دی او خاص کر زمونږ د دې کوکارۍ زمونږ کم غریزي علاقې چې دي دا ډېرې زیاتې صفا پاتې شوي کلیر پاتې شوي دلته حیا پکې شته دلته مشران کشران د خلکو ریسپیکټ هغه شانتې دی کوم چې موږ ابا و اجدادو نو شکر الحمدلله زمونږ دغه روایات دا به انشاءالله برقرار ساتو زمونږ د کلي زمونږ د محلې زمونږ داسې کردار به پاتې کوو چې څنګه چې پرنسپل صاحب نن خبره وکړه چې موږ دلته پټاټ باندې ناست وو او زه د 0 نه واله ما تعلیم کړی نن د دې ادارې پرنسپل دا د دې کلي دپاره دې علاقې دپاره لوی د فخر خبره ده ډېر د فخر خبره دې کې به داسې ټیچران د دو چې هغه اوس په دې دنیا کې نه وي خو د هغو هغه کردار پاتې شوی دی که اوس دو هر ښه کار کوي دو داسې کار کوي چې مطلب په دې اداره کې معمولي هم ښه کار کوي نو د هغه ټیچرز کم چې په دنیا کې نشتی په هغې کې د هغو کردار دی په دې کې به الله پاک هغو له د هغو هغه ځای ورکوي ځکه چې د هغه داسې سټوډنټان پیدا کړي چې هغه د ادارې پرنسپل دی او بیا د پوره دغه چیرمین دی مطلب د خیبر پښتونخوا په بدایي کې د هغه مقام دی نو دا ستاسو د کوکارۍ دپاره دې علاقې دپاره د ټولو دپاره ډېر د فخر خبره ده